د بعضو خلکو زړونو کې دا شبهه پرته ده، یاده کړه. لکه اوس یو موحد دی توحید بیانوي او په ټوله علاقه کې څه دی؟ یوازې دی. نو دا شیطان د خلکو دې زړه ته څه راچي؟ شیطان خو ډېر هیرسناک دی چې شبهې راواچي. نو دا شیطان دې زړه ته دا خبره راچي، وایي که دی په حقه وی دی به ولي یوازې وي. دا ته ډېره اهمه مسله نن واضحه کوو. که دی په حقه وی دی به ولي یوازې وي، او که دی په حقه وی نو د ده سره خلک ولي دشمني کوي. دا یو شبهه د شیطان یې درته راچي. نو یاده که دا خبره شیخ رحمه الله وی واعلم، په دې خبره ځان پوه که ان الله سبحانه من حکمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداءه. الله سبحانه وتعالى طریقه یاده که، وایي چې څومره پیغمبران د توحید د بیانولو دپاره رالیږلي دي د هغوی دپاره دشمنان هم جوړ کړي دي. او وایي په دې کې د الله لوی حکمت دی. ورسېدي که نه؟ څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي د هغوی دشمنان شتي. دلیل یې پرې راوړی دی وکذلک جعلنا لکل نبي عدوا. الله وی د هر پیغمبر دپاره موږ دشمنان پیدا کړي دي، شیاطین الانس والجن، چې هغه شیطانان دي په انسانانو کې او په پیریانو کې. دوی څه کوي؟ یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. دا شیطانان څه کوي؟ یو بل ته دغه باطل ښایسته کوي او بیانوي. په دشمنۍ د چا کې؟ په دشمنۍ د پیغمبرانو کې چې هغوی توحید بیانوي. شیخ رحمه الله تا ته دا اشاره کوي، ګوره یاده که چې موحده چېرته به زړه ته دا خبره نه راولي چې ځکه څه په باطل یم ځکه را سره خلک دشمني کوي. دا خبره به زړه ته نه راولي. ګورې پیغمبرانو سره خلکو دشمنیانې کړي دي، او رب العالمین دا خبره د دې لپاره کړې ده چې ما د دشمنان پیدا کړي ځکه چې په دې کې د الله لوی حکمتونه دي. ښه نو په دې کې څه حکمت دی؟ یو حکمت دا دی چې حق او باطل څه شي؟ جدا شي. که دشمن نه وي نو بیا د حق او د باطل منځ کې فرق راځي؟ نه راځي. یو علاقه کې چې توحید عقیده بیانول شروع شي، لکه یو کس راغی جومات کې بیان وکړو چې بندګي به یوازې د الله کې، او خلکو د ده سره دشمني شروع کړه، فایده به سره وځي؟ خو صحیح شوه، خو شوه، ډلهبازي هم جوړه شوه، تنقید هم وشو، خلکو دشمني هم شروع کړه. او به شي دا کوم چې تا وویل لږ ساعت مخکې چې حق او باطل به جدا شي. که د دې سړي دشمنان نه وي نو بیا به کې د باطل او د حق پته نه لګېده. دویمه خبره یاده که، حکمت دا دی دا په دې موحد باندې امتحان دی. یو سړی د خپې په خپې باندې اچولې د ښه پاره هم، او مثال کې د توحید په دې ملک کې ناست دی، دا سعودي عرب الله یې دې ملک حفاظت وکړي چې دلته ټوله توحید عقیده بیانېږي، او ښه پوست قالین باندې ناست او باید توحید نه زارېږه وایي. اوس د دې سړي مکمل پته نه لګي چې دی څومره اوبو کې دی، که نه پته یې لګي؟ ولې پته نه لګي؟ مخامخ څوک نشته. او هله پته ولګي چې ستا مقابله کې څوک یي، چې ته بیا دا وایې که نه وایې چې توحید اوچت نعمت. ما ورته اوس یو قصه کړې وه که نه، دلته یو کس و هغه راته خبره کوله د یو خپل، وایي هغه دلته دا بعض حدیثونه واوري د رفع الیدین په باره کې، او دا شروع وکړه ډېر ګرم ګرم چې کلي ته لاړ. بس غریب کمزوری و هلته، او څه د زړه نه هم کمزوری و، څه به د عقیدې نه هم کمزوری و. یو کسان ورته ویلي چې ګوره ځان سیده کړه. نو بیا به دا وي چې منزله لاړ شم دقه دعا کوم چې یا الله اوس بجلي لاړی شي، چې بجلي لاړی شي سړی به رفورېدی وکړي. نو د بعضو دا حالي بیا
یو کس ما سره څو ورځې ناست و نو ما په دې مسلو باندې پوه کړی چې په دې تعزیت کې د لاسونو اوچتول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. بیا یو ځای کې څوک مړ و نو زه یې تعزیت له ورغلم چې ورغلم دغه ځوان پکې هم ناست. نو کسان رالو وی لاس به اوچت نو زموږ خو موقف واضح دی. موږ خو الحمدلله دعاګانې ښه ډېرې غواړو، ښه ټیټ تسلي ورکړو، خو دې کار کې نه شریک کوو ځکه چې پیغمبر نه دی کړی. نو دغه کس اوس څه کوي او دومره به د ځان نه مفتي جوړ کړی چې ما سره به ناست و که نه ما به ویل دا سړی خو د تقوا بوجۍ ده. نو هغه بیا اوس دوو کې حیران دی که دلته یې نه اوچتې یو خلک وایي چې دا څنګه د خلکو غم دی خیال دی که نه اوچتې نو خلک او که دلته که اوچت کړمه نو هلته ماته ګوري. نو هر حال کې دی اوس د خلکو غم وړی دی، دواړو طرف ته مخلوق دی. که ده سره د خالق غم وی مسله اسانې ده، خو غم دواړو طرف ته د مخلوق دی. یو طرف ته ماته ګوري چې د ده سره خو چې به زه ناست وم ما غټې غټې دعوې کړي دي، اوس بل طرف ته دا کلیوال دي او خلک دي. نو بیا به هغه دا چل کوو داسې دا بټن مې دلته نیسي لکه دا. نو اوس دلته بټن کې ګوتې وایي نو هغو ته خو دا ښکاري چې دی څه کوي لاس یې اوچت کړي دعا کوي. که موږ پې چېرته سبا له اعتراض وکړو نو دی به وایي چې ما خو بټن بندولی. بیا چې بهر ته راووتو نو سیده روان شو ډایرکټ دې ګاډي له تو موږ سره لاس میلاو نه کړو. ما ورته آواز وکړو ما یې خو راشي ما سړی خو رخصت والی چې بس وي زما کار دی ما په لوی امتحان کې ګیر وي بس ما ته ریان کتوله حق اله پته لګي چې ته پې ستا به اله پته ولګي چې ستا مد مقابل کسان په دې خفه کېږي او تا ته منع کوي او ته بیا هم د الله ومنې او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومنې. دا مزه کوي او چې مخامخ درته څوک نه وي نو هغه بیا ځان له مزي دي او ته به حق وایې او مخې ته د څوک څه نه وایي. خو چې کله تا سره مد مقابل کې دشمنان او خلک او په تا اعتراض کوي او تا جیل تا چې په تا کیسونه کوي، کله درته وهابي وایي، کله ته بد مذهبه وایي، کله ته بې مذهبه وایي، کله ته غیر مقلد وایي، کله ته د انګریزانو پیداوار وایي، کله درته د برطانیې پیداوار وایي او کله څه وایي کله څه وایي او ته د هغې باوجود د الله په خبره او د پیغمبر په خبره مضبوط ولاړې بیا دغه ځای کې د ایمان پته لګي. نو ځکه الله پیدا کړي دي دشمنان د چا دپاره؟ د پیغمبرانو دپاره. ښه نو بله فایده پکې هم راله کنه چې د پیغمبرانو دشمنان شتي نو ما ورته څوک دي خیال هم دی که نه دی؟ پیغمبران خو هغه خلک دي چې ډایرکټ کوم وحي چې هغوی له راځي ډایرکټ یې بیانوي، د الله د طرف نه تازه وحي بیانوي او د دوی دشمنان شتي. نو ای موحده ای مسلمان وروره که چېرته زما او تا سره خلک دشمني کوي نو ما ورته به ولې خفه کېږو؟ دې کې د خفګان خبره شتي؟ زړه به بیلو، زړه به کمزوری کوو؟ نه، چې د پیغمبرانو سره دشمنیانې شوي دي نو موږ سره هم دشمنیانې کېدی شي. نو اوس یوه خبره خو دا شوه چې الله د هر پیغمبر دپاره دشمنان پیدا کړي دي. نو دا خبره به چېرته نه کوئ چې دا موحدین به په ناحقه یې ځکه چې لږ دي. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله د نبوت میلاو شو او په مکه کې د هغه سره یو څو کسانو نو موحدین ډېرو که مشرکین ډېرو؟ مشرکین ډېرو. دا تله به نه لګی چې څوک ډېر دي او څوک کم دي. یوه. دویمه، موحدین زورورو که مشرکین زورورو؟ مشرکین زورورو. دا تله به هم نه لګی چې څوک زورور دي او څوک کمزوري دي. موحدین پکې وجلی شوي دي که نه دي وجلی شوي؟ صحابه کرام شهیدان شوي دي که نه دي شهیدان شوي؟ دا به هم چېرته نه وی یاره که دا موحد په حقه وی نو دی به ولې وجلی کېدی؟ دا خو د الله لاره ده، په دې کې خو به یو سړی وجلی کېږي. نو ما ورته بیا څه فیصله کوو؟ که دی په حقه وی دی به نه وجلی کېدی؟ د دې خبرې نه ځان ډډې ته کوي. پوه که ځان په دې خبره باندې چې د هر پیغمبر دپاره دشمنان وو په خپل وخت کې،
نو اوس چې څوک هم د دې پیغمبرانو په نقش قدم رواني د هغوی به هم دشمنان وي. ښه نو چې دشمن وي نو ته به څه کوې؟ ډېر سوال دی اخره کې په حق باندې به څنګه مضبوط پاتې شي؟ پوه شو په حق باندې به څنګه مضبوط پاتې کېږي چې قرآن او د حدیث علم در سره وي. دا خبره شیخ دقسې ته راته وایي او دا به تاسو پر روان درس کې به دې تفصیل واورئ. خو چې تاسو ته یاد وي چې موږ خبره په دې ځای ختمه کړې ده چې دشمن شتي نو موږ به د دشمن سره څه کوو؟ مقابله کوو. دا مقابله به همیشه پرزولي پهلواني به په دلیل سره به پرځوي. نو په دلیل سره د هغه وخته پورې نشي را پرځولی چې څو پورې د قرآن او حدیث علم در سره نه وي. نو په قرآن او په حدیث باندې ځان پوه کړه ځکه چې دشمنان به دي ای موحده.